أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. سورة مباركة نومه سورة الليل. لیل په عربی کې دا شپې ته ویل کېږي. الله پاک په دې سورۃ مبارکه په شپه باندې قسم خوړلې دی چې کله تور شي او مکمل شي نو د دې وجه نه ټول سورۃ مبارک ته سورۃ الليل ویل کېږي او دا مکی سورۃ ته 21 پدې کې آیاتونه دي. د دې په اول کې الله پاک قسمونه خوري په شپه باندې. الله تعالی فرمایي چې کله شپه هغه تور شي نور پټ کی شپه را خور شي او شپه مکمل شي. دارنګه الله پاک دې زما دې قسمی په ورځ باندې چې کله خ ظاهر شي رڼا شي او الله تعالی فرمایي چې زما دې قسمی د دې مذکر په پیدا کولو چې الله پاک یې مذکر پیدا کړی دي نارینه او زنانه پیدا کړی دي. نو دا الله تعالی په دې صفاتو د خلق چې الله پاک نارینه پیدا کړی دي زنانه پیدا کړی دي په دې ټول مخلوقاتو کې. نو الله پاک باغ خپل صفات باندې قسم خوري چې ما دې صفاتو د خلق د پیدا کولو په صفات کې قسمي. او بعض مفسرین وی چې وما خلق الذکر والانثى الله تعالی په خپل ځان باندې قسم خوري. وما خلق الذکر یعنی ومن خلق الذکر. دغه عربی په ګرامر په لحاظ سره دا ما په معنا د منم استعماليږي. نو الله تعالی په هغه ذات مې قسم چې دا نارینه پیدا کړی دی او زنانه. نو دا الله تعالی بیا په خپل ځان باندې قسم خوري چې ان سعیکم لشتى. تاسو دا عملونه ای خلقو دا مختلف عملونه دي. څوک نیکی کوي څوک بدی کوي څوک صحیح عقیده لري څوک خراب عقیده لري. نو الله تعالی فرمایي چې څنګه شپه او ورځ یعنی دا بدل دي او دا رنګي نارینه او زنانه دا غیر پیدا کولو ځان له حکمتونه دي او د نارینه او ځان نه دي د زنانه او ځان نه دي. نو چې څنګه دا مختلف دي نو دا رنګ ستاسو عملونه وي مختلف دي. او ښکاره خبره ده چې بیا عملونه مختلف شو څوک نیکی کوي څوک بدی کوي. نو عقل د دې تقاضا کوي چې بیا د دې بدلې هم مختلفې پکار دي چې کوم نیکان خلک دي چې هغوی ته ښکلې مرتبې ورکړی شي او چې کوم بدان خلک دي چې هغوی ته سزاګانې ورکړی شي. یعنی عقل هم د دې خبرې تقاضا کوي. ځکه په دنیا کې خدا خلکو ګډ ګاډېره دی. نیکان هم پاتې کېږي او بدان هم پکې پاتې کېږي. مسلمانان هم پکې پاتې کېږي کافر هم پکې پاتې کېږي. نو دا خو ښکاره خبر ده چې بد اخلاقه خلک او بد عمله خلک او نیکان خلک دا برابرې دی نشي. او په دنیا کې خو کله کله اړو پته ونه لګي. اکثر هغه نیکان خلک په تکلیفونو وي الله امتحاني او غنا فرمانه خلک په ظاهر کې په خوشالو باندې وي. نو د دې وجه نه دی کې دې ته اشاره ده چې څنګه دا ارث مختلف دي نو دا رنګي د دوی هغه بدلې. نو بیا آخرت هم پکار شو. عقل دا تقاضا کوي چې دا یو ځای پکار دی چې هغه کې نیکانو خلکو د خپل بدله میلاو شي او بدانو خلکو ته خپل بدله میلاو شي او هغه ځای ته بس آخرت ویل کېږي. نو الله تعالی بیا فرمایي چې نیکی کړي وي خپل مال خرج کړي وي د الله د رضا مطابق د دین لپاره پرهیزګاري کړي وي او دا خپل شریعت یو خپل شریعت الله پاک را لګړي دی یو خپل نظام الله پاک را لګړي دی. نو چې دا غي تصدیق کوي او هغه مني د شریعت مطابق ژوندۍ تیری. نو الله تعالی فرمایي چې دا خلکو دوی ته بدل شریعت آسان کما او دوی ته با د آسانتیا غځي چې هغه جنت دی. الله پاک یې هغه به آسان کم. او چې څوک بخل کوي ان الله پاک چې کوم زینو کې
د خرج حکم کړی دی چې دلته کې مال خرج کړي، دلته کې خپل وخت خرج کا، دلته کې خپل عقل او سوچ هغه خرج کا. نو چې څوک په دې کې بخل کوي د الله د حکم مطابق خپل وخت نه خرج کوي، خپل مال نه خرج کوي، خپل دماغ نه خرج کوي او ځان بې پروا ګڼي د الله پاک د ثوابونو نه او د خپل شریعت چې الله پاک را لېږلی دی، د خپل نظام چې الله پاک را لېږلی دی دا دروغجن کوي او په دې باندې پوره عمل نه کوي. نو الله تعالی فرمایي چې دغه کس به یعنی بیا به د بد عملی اسانې کم، بس بیا به په بدو کې خوشحاله او بیا به د سختو هغه ځای چې هغه دوزخ دی الله پاک وي هغه به ورته بیا اسان کم، یعنی هغې ته به داخل کم. او چې کله بیا د قبر په هغې کنده کې پرېوځي دا نافرمانه انسان او د جهنم په هغې کندو کې بیا پرېوځي، نو بیا به د خپل مال او دولت او د حکومت او دا جایدادونه او دا نوکران او دا به بیا په کار ګورې را نشي. او الله تعالی فرمایي چې ټول خلکو د ګورې ما لاره بیان کړې ده، ان علینا للهدى، الله پاک ما ګورې هغه لاره د هدایت ګورې بیان کړې ده چې دا د نیکۍ لاره ده. هغې لپاره الله پاک پیغمبران علیهم السلام را لېږلي دي، کتابونه یې ورکړي دي، اوس هم نیکان خلک موجود دي او د هغوی نه یو انسان رهنمایي حاصلولی شي. نو الله پاک دا ما بیان کړي دي او که دنیا دا که آخرت دی الله پاک دا زما په اختیاراتو کې دی. نو مقصد دا دی چې آخرت را روان دی، مرګ را روان دی، هر انسان لا ان د هغې تیارې پکار دی. نو الله تعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، الله وی زما د قسمي په شپه باندې اذا یغشا په هغې وخت کې چې هغه راخوره شي او دا ټول شیزونه پټ کړي، لمر پټ شي او دا ټول هر څه تیاره شي، نو چې شپه مکمل شي. الله وی ما په دغه شپه باندې قسمي والنهار اذا تجلى، او زما د قسمي په ورځ باندې اذا تجلى په هغه وخت کې چې هغه ښه ظاهره شي، ښکاره شي، رڼا شي. وما خلق الذکر والانثى، الله وی زما د قسمي په هغه ذات چې نارینه پیدا کړي او زنانه، په دې ټولو مخلوقاتو کې، په انسانانو کې، په پیریانو کې، په دې ځناورو کې، په دې بوټو کې مذکر هم شته، مؤنث هم پکې شته. نو الله وی زما د په هغې ذات باندې قسمي چې خالق دی، ان الله پاک وی زما د په خپل ځان باندې قسمي. ان سعیکم لشتا، چې بېشکه عملونه ستاسو خامخا هغه مختلف دي، څوک نیک عمل کوي، څوک بد عمل کوي. نو عقل هم بیا د دې تقاضا کوي چې داسې یو ځای پکار دی چې بیا د هغې بدلې میلاو شي. فاما من اعطا واتقا، پس هر چې هغه کس چې هغه ورکړي خپل مال لره، خپل مال او خپل ټیم چې څه یعنې د ده په وس کې وي، نو چې هغه د الله د دین دپاره، د الله د خوشحالۍ دپاره هغه استعمالوي. واتقا او پرهېزګاري اختیار کړي. وصدق بالحسنى، او دې تصدیق وکړي بالحسنى د هغې ښکلي شریعت، دا ښکلی شریعت الله چې رالېږلی ښکلی نظام، نو دې د دې تصدیق وکړي او دې مني. او دارنګې جنت حسنه یعنې جنت هم مني، د هغې تصدیق کوي. فسنیسره للیسرا، الله پاک وایي مونږ به د هغه کس آسان کو، للیسرا هغې آسان شریعت ته. الله پاک وایي دا کس به مونږ آسان کو، یعنې مطلب یې دا دی چې دا شریعت چې دا ښکلی آسان شریعت دی چې څوک همت نه کار اخلي، نو دا آسان شریعت دی. نو الله پاک فرمایي چې دا آسان شریعت به ورته زه آسان کړم بیا. او دارنګې لیل یسرا جنت ته وویلی کېږي، د هغې اسانتیا هغه ځای چې جنت دی الله پاک وایي هغه به ورته بیا زه آسان کړم، یعنې جنت ته به یې داخل کړم. واما من بخل واستغنى، او هر چې هغه کس چې هغه بخل کوي، مال نه خرج کوي د الله د حکم مطابق، ټیم نه خرج کوي، خپل دماغ نه خرج کوي، نو چې څوک بخل کوي واستغنى او ځان بې پروا کوي د خپل رب نه،
د الله د ثوابونو نه ځان بې پروا کوي، دین ته توجه نه ورکوي. وکذب بالحسنى او دروغجن کوي بالحسنى هغه ښکلی شریعت چې الله را لېږلی دی او هغه ښکلې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله د حکمرانۍ اقرار دی پکې، او د نبی علیه السلام د پیغمبرۍ چې د الله په حکمونو باندې بچلېږم او د نبی اسلام په طریقو باندې بچلېږم او د هغې مطابق په زندګي چې کوم دی هغه تېروم، نو چې څوک دغه نه مني. وکذب بالحسنى دروغجن کوي هغه ښکلې کلمه هغه ښکلی شریعت. فسنيسره للعسرى الله وي مونږ به دې آسان کو للعسرى د سختۍ هغې ځای ته. الله پاک وي د هغې سختۍ هغه بد عملی چې هغه د سختو او د دوزخ لپاره یو سبب دی، نو هغه ګناهونه به د الله وي آسان کړم. بیا چې څوک بس دا بله لارې اختیاروي، غلطه لارې اختیاروي، نو الله پاک له بس بیا د هغې طاقت ورکړي، نو د جوارو د سودونو او د کفر او د نافرمانۍ بیا له دین خوند نه ورکوي، بیا د دین چې کوم دی هغه ګران ښکارېږي او بیا دا ګناهونه ته آسان ښکارېږي. وسنيسره للعسرى الله وي زه به دې آسان کړمه، یعنې زه بیا د طاقت ورکړم للعسرى د هغې سختۍ د کارونو د هغې بد عملو او د هغې سختو د هغې ځای چې هغه دوزخ دی، نو بیا به دې داسې کارونه کوي چې دوزخ ته پرې ورسېږي، بیا بیا ګناهونه خوند ورکوي. وما یغني عنه ماله اذا تردى او په کار به رانشي د ده د طرف نه مال د ده، یعنې هغه مال به بیا بچ نه کي. اذا تردى په هغه وخت چې دی پرېوځي چې دی ښکته ارتاو شي د قبر په هغې کنده کې په دوزخ کې ارتاو شي او هلاک شي، نو بیا ګوره دغه مال ته بیا دی په کار نه شي راتلی. که څوک وي زه خبر نه وم، نو الله فرمایي ان علینا للهدى بشکه په ما باندې الله وی للهدى خامخا لاره ښوول دي، الله یې ما باندې په ځان لازمه کړې ده، په الله پاک باندې بل چا څه شی څوک لازموی نه شي، په الله پاک په ځان دا خبره په خپله لازمه کړې ده. دا نه الله مهرباني ده چې خلکو ته به زه هغه لارې ښیم چې دا د نیکۍ لاره ده او دا د بدۍ ده، پیغمبران به رالیږم، کتابونه به ورکوم. نو الله فرمایي ان علینا للهدى بشکه په ما باندې خامخا لاره ښوول دي. وان لنا للآخرة والأولى او بشکه زما دپاره الله فرمایي آخرت ته والأولى او دنیا، الله وی آخرت ته که دنیا ده، الله وی دا زما دي زما مخلوق دي، الله وی دی خالق یم زما مملوک دي، وی دی مالک ما د دنیا هم زه مالک یم د آخرت هم وی زه مالک یم، اختیار به الله وی زما چلیږي. او ای خلکو وي تاسو ما یرولی یې د هغې اور نه چې هغه لمبې وهي هغه بلیږي، او دغه اور چې دی دوزخ هغې ته به هغه کس داخلېږي چې غټ کم بدبخته دی، کم کافران دي، نو د همیشه دپاره به د هغوی داخلېږي، نو دغه غټ بدبخته دي چې همیشه دپاره یعنې دوزخ ته لاړ. او یو ګناهګاران مسلمانان دي، الله دې موږ حفاظت وکړي. نو که ګناهګاران مسلمانان هغې چې کوم دی سمودې پورې دوزخ ته لاړم شي، لکه د قرآن نم ثابتېږي د احادیثو نه، ولیکن آخر به د دوزخ نه بیا هغوی راوځي، هغه د الله خوښه ده چې 1000 کاله پسې یا 10,000 کاله پسې راوباسي، 1,00,000 یا 1 کرب څومره مودې پورې یعنې دی په دوزخ کې وي. خو بهرحال ګناهګار مسلمان د ایمان په برکت دی به یو پیره ترې راوځي، او همیشه دپاره به ورته څوک دي غټ بدبخته چې کوم کافر دی. او الله تعالی فرمایي چې هغه غټ بدبخته چې هغه د الله قانون نه مني، پیغمبر دروغجن کوي، د الله دین دروغجن کوي، د ایمان نه مخ ګرځوي، او چې کوم اتقا دی او کوم یعنې متقیان خلک دی، نو الله تعالی فرمایي چې کوم زیات متقي دی اتقا، چې کوم څوک زیات متقي دی نو هغه به بالکل بچ کېږي، او د وخت نه به الله پاک هغه جنت ته بوځي. او اتقا خلک
چې کوم زیات متقیان خلک دي الله پاک هغه صفات ذکر کوي هغه چې خپل مال خرج کوي د الله د دین لپاره او پاکي حاصلې چېرته ما نفس پاک شوي او د ګناهونو پاک شوي الله نه راضي شوي نو دغه اتقا چې کوم کامل مسلمان دی نو هغه به بالکل بچ کیږي نو بیا په اتقا کې یعنی په کاملو زیاتو متقیانو خلکو کې انبیاء علیهم السلام او دارنګه صحابه کرام چې کوم کامل مسلمانان دي اولیاء کرام هغه به د ابتدا نه چې کوم دی ان شاء الله جنت ته دي الله دې مونږ هم بوزي نو اشقا او اتقا اشقا چې کوم غټ بدبخته یعنی کافران او اتقا هغه مسلمانان شو چې کوم زیات کامل مسلمانان دي نو الله تعالی فرمایي هغه به بالکل به بچ کیږي او تفسیر مظهری کې قاضی ثنا الله پانی پتی رحمت الله علیه هغه فرمایي چې اشقا دا د نبی علیہ السلام د زمانه دا کافران غټ بدبخت دي وي دا اوسنی کافرانو غټ بدبخت دي لکه د نبی علیہ السلام هغه دین او قران موجود دی قران کریم موجود دی هغه نظام موجود دی چې اوس هم یو سړی انکار کوي دا هم غټ بدبخت دی لیکن د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې کوم موجودو نبی علیہ السلام ولید د حالاتو نه خبرو او بیا هم دغه مقابله کولې نو دغه ډېر غټ اشقا دي غټ بدبخت دي او اتقا غټ متقیان دا د نبی اسلام صحابه دي تفسیر مظهری وي ټول صحابه کرام دا زموږ عقیده ده د اهل سنت والجماعت چې انبیاء علیهم السلام هغه بالکل د ګناهونو نه پاک دي او دا هغه کوم مرګري دي صحابه کرام د نبی اسلام کوم مرګري صحابه دي نو صحابه کرام انسانانو کبا د ټیم کې د ګناهونو شي ویلي لیکن د دنیا نه چاغوي تلل او مرګ په هغه راته نو الله پاک راضي دا زموږ عقیده ده دا قرآن کریم بار وی رضی الله عنهم ورضوا عنه چې صحابه کرام نه الله راضي دي او دوی د الله نه راضي دي دا به عقیده لرو چې صحابه کرام نه غلطۍ مشي ویلي او په دنیا کې په هغه باندې سزا جاری شي وي لیکن چې د دنیا نه تلل نو الله دې راضي نو هغه اتقا دي ټول جنتیان دي او ولې بنوي لکه نبی علیہ السلام د اولیاء کرامو د نیکانو خلقو په باره کې وي چې دا اولیاء کرامو دا ذکر کوونکي خلک او چې څوک د دین کار کوي دا داسې خلک ته وي چې د دوی هغه ناس کس چې څوک سره ناس پاسي نو هغه بدبخت کېږي وي نه چې څوک د نیکانو خلقو سره کینی پاسي نو لا یشقا جلیسهم دا چې الفاظ راغلي دي چې دوی هغه ناس کسو هغه چې کوم بدبخت کېږي نه اولا یخاب انیسهم چې د دوی هغه انیس چې څوک د دوی سره محبت کوي د نیکانو خلکو سره د اولیاء سره هغه ناکامه کېږي نه نو نبی علیہ السلام چې کوم مرګري وو چې ګور د عام خلکو د نیکانو خلکو هغه مرګري بدبخت کېږي نه نو د نبی علیہ السلام مرګري هغه ټول اتقالي هغه چرته بدبخت کېدی نشي نو صحابه کرام وسيجنبها الاتقى تفسیر مظهری وی ټول صحابه کرام اتقالي او دا آیتونه بعض علما دا مو چې د ابوبکر صدیق سے مبارک نازل شوی دی وسيجنبها الاتقى لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا تاسو صحابي دي چې د ډېر یعنی خدمات دي د دین لپاره او کتابونه لیکلي دي چې را و غلامانو چې هغه مسلمانان شول نو هغه خپل مالکانو بوله تکلیف ورکاو د دین د وجنه چې تاسو ایمان ولې راوړو نو ابوبکر صدیق سے د و غلامان هغه مالکان نه په پیسو باندې واغستل خپل پیسې ورکړي او ډېرې پیسې ورکړي او دا هغه مالکان نه واغستل او د الله د رضا لپاره چې کوم دي آزاد کړو نو الله تعالی فرمایي چې دا اتقان دي دا ډېر پرهیزګار یعنی ابوبکر صدیق سے نو دا دغه لپاره ډېر زیری دی دلته کې چې دې بل دوزخ نه خامخا بچ وسيجنبها الاتقى دا دغه مبارک وی نازل شوی دی بیا د خپل پلار وی دا ټیک ته خلک آزادای خپل پیسې خرج کوي اسو آزادای نو دا د کسان وی آزاد او چې سباله خو دې په کار راشي خپل پلار ته وی نو ابوبکر صدیق سے ته فرمایل چې نه دا الله د رضا لپاره بس دا آزادو ما خپل پیسې خرج کوم
چې الله پاک زمانه راضي شي. نو الله تعالی فرمایي چې کوم اتقا خلق دي ماغه د الله د رضا لپاره یعنی یو کار کوي او د چا د احسان یعنی بدلی نه ور کوي، د الله د رضا لپاره دا کار کوي. نو چې هغه کوي د الله د رضا لپاره دا کار کوي، نو الله پاک دې بم د الله ناراضي شي، الله موږ دومره یعنی ثوابونه ورکي، هغه نعمتونه به ورکي. نو الله تعالی فرمایي ان علینا للهدى وان لنا للآخرة والأولى فانذرتكم نارا تلظى. پس تاسو ما يرولي نارا دا هغه اور نه تلظى چې هغه بلیږي، الله وی هغه اور چې هغه بلیږي لمبي وهي. نو تاسو ما وی دا غینه يرولي ما خبر کړی لا يصلاها الا الاشقى، چې نه داخليږي دغه اور ته او دغه دوزخ ته، زه همیشه د پاره نه داخليږي الا الاشقى مگر هغه غټ بدبخته، هغه بدبخته انسان او هغه غټ بدبخته چې هغه همیشه د پاره یعنی په کفر کې وي، په کفر باندې مړ شو، نو دی به همیشه د پاره پاږي کې وي. کافران همیشه د پاره په دوزخ کې دي. الذي هغه بدبخته کذب وتولى چې هغه دروغجن کړي د الله نظام او د الله پیغمبر هغه دروغجن کړي دي، دا دین دروغجن کړي دي. وتولى او مخه ګرځول د ایمان نه، الله قانون نه مني، نو همیشه د بار بدغه خلک ان دوزخ ته دي چې څو په کفر باندې مړ شي. وسيجنبها الاتقى، او الله فرمایي یقینا بچ پکړی شي دغه دوزخ نه الاتقى هغه زیات متقی، ان هغه زیات متقی خلک چې هغه صحابه کرام دي، تفسیر مظهری وي او دا رنګ ابوبکر صدیق ته دی. نو الله تعالی فرمایي چې دا به بچ کړی شي، دوی باندې دوزخ ته دینه. ټول صحابه کرام دا ټول جنتیان دي ښا، او یقینا بچ پکړی شي دغه دوزخ نه الاتقى هغه زیات متقیان، هغه ډیر پرهیزګاران، ان هغه به بالکل دوزخ ته لاړ نشي، د ابتدا نه به جنت ته دي. او هغه اتقا خلک هغه ډیر پرهیزګار ابوبکر صدیق سیبو دا کوئی کم صفات دي. الله پاک وی الذی یؤتی ماله یتزکا، هغه کس یؤتی ماله چې هغه ورکوي او خرج کوي خپل مال خپل مال خرج کوي. یتزکا په دې حال کې چې پاکي حاصلې، یعنی دې دا غواړي چې ما نفس پاک شوي، ما زړه پاک شوي، او د الله په محبت کې د الله محبت ما ته نصیب شوي، نو دې لپاره خپل مال خرج کوي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، او الله فرمای وما لأحد او نبی دې اچا عنده فاغبان دي من نعمت فاحسان چې تجزا چې دا غي بدله ورکړي کیږي، ان چا په احسان نه چې دې ګین دا غي بدله ورکړي. لکه ابوبکر صدیق ته تفضل لارو وکنه ودا ته کسان آزاد وا چې سبا له دې پکار راشي. نو الله تعالی فرمایي چې دغه اتقا دغه پرهیزګارا خپل مال خرج کوي، خو د چا د احسان په بدلو کې نه، بد الله د رضا لپاره دا فکر کوي چې نه بدلی مدلی نه غواړي. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، لیکن دا کارونه دی کوي ابتغاء وجه ربه الاعلى د پاره د لټولو او د پاره طلب کولو د رضا د خپل رب چې اوچت شان والا دی الاعلى، هغه الله تعالی چې هغه لوی شان والا دی. نو دا الله د رضا لپاره دا کار کوي. نو الله پاک فرمایي چې ما د رضا لپاره دا کار کوي، نو دې به بس راضي شي، زه به راضي کوم وي. ولا سوف يرضى، او زرد چې دې به راضي شي، دا الله پاک نه به دې راضي شي. لا اله الا الله والله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. دا سورة والضحى شروع شو. ضحى چې کوم دی په عربی کې د ساخت وخت ویل کېږي، چاش د ساخت وخت 9 بجې 10 بجې دا ټیم. او ضحى چې کوم دی په عربی کې ورځ ته ویل کېږي. نو الله پاک په دغه ورځ باندې په دغه ټیم باندې په قسم خوړلې دي. او مکی صورت ته
یو ولس په دې کې آیاتونه دي او د دې صورت مبارک شان نزول دغه مختلف واقعات مفسرین ذکر کړی دي یو خدای چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یعنی وحی وی شروع شولا او جبرئیل علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام پیغمبر شو نو بیا سمودیر پوری بیا وحی لکه بند شولا بل الله حکمتونه دي الله باچا دی الله پکې رازونه دي نو سموده چې کوم وحی بند و نبی علیہ السلام پریشان و ځکه چې هغه د فرشتي ملاقات او د هغه خوندونه او د الله کلام تراوړو هغه خوندونه اخو بیا سموده بندو نبی علیہ السلام هم ډېر پریشان و او بل ترته کفارو خنداګانې شروع کړې چا به پکې وي په خدای پاک بل رخصت ورکړو بل دی وی پرې خاوده نبی علیہ السلام په دې باندې نورم خپه شو دا خلک ودا خبرې کوي نو بیا نبی علیہ السلام کوم د خفغان هغه کمبل واغوسه کپڑے واغوسله یا ایها المزمل یا ایها المدثر دا غیبو تفسیر کې دا خبره مخکې بیان شوې ده نو بیا دا آیتونه الله پاک نازل کړو چې ګورم دا په دې کې د الله پاک حکمتونه دي او څنګه چې د ورځ نه پس یې شپه راځي او د شپې نه پس کوم یې ورځ راځي نو دا د دې خبرې څه علامه خو نه ده چې کله الله پاک ناراضه دی که د شپې نه پس کوم یې ورځ راشي یا د ورځ نه پس شپه راشي نو سودا ویلې شي چې الله پاک ناراضه دی نو دا رنګ الله تعالی فرمایي که څو وخت یعنی وحی شروع شي او بیا وحی بند شولا نو دا څوک نشي ویلې چې الله پاک دې ناراضه دی او دلګي رخصت ورکړي دا رنګ بل یو واقعا د نبی رسول الله خپل ترو ابو لهب نو د نبی رسول الله خپل ترو ابو لهب هغه د دین دشمن او هغه خزه وا ام جمیل لکه تبت یدا ابي لهب کې با هغه واقعا د غیر ازي نو دا نبی علیہ السلام بعد شپې پاتېدو او عبادت ته کول نو نبی علیہ السلام بیمار شو نو دا ته 2-3 ورځې پانه سیدو د شپې منځله عبادت لپاره نو دی ام جمیل ته وی تراګه کا شیطان وکا وی معلومی کی ته چې تاسو خپل شیطان وی پرې خو دی او دا ته اوس کوم دی وخت پاتې دی وی نشي نو دا بیا د به کولې نو دا صورت نازل شو الله تعالی فرمایي چې نه وحی بندیدل وخت پورې دی کې حکمتونه دا څوک نشي ویلی چې الله پاک ناراضه شوی دی او دا لګینې رخصت ورکړی دی لکه څنګه چې د شپې نه پس ورځ راتلل او د ورځ نه پس شپه راتلل دا څوک نشي ویلی چې ګینه الله پاک ناراضه دی نو شان نزول خو دا دی او بیا نبی علیہ السلام یو څو احسانات الله پاک ذکر کړي کتابانه ما دا احسانات کړي دي دا احسانات په باندې کړي دي دا غي شکریا ادا کوا او کتابونو دا لیکلي دي چې سورۃ والضحى د دې بینواله تر د قران کریم د اخیری سورۃ پورې په دې سوراتونو کې څوک لکه تلاوت کوي نو یاد په اول کې لا اله الا الله والله اکبر لري او یا چې سورۃ ختم شي نو لا اله الا الله والله اکبر دا کلمات لستل دا سنت دي نو یا د سورۃ په اول کې لکه څنګه چې موږ وګورئ او یا چې سورۃ ختم شي نو دا غینه پس لستل پکار دي دا یو سنت طریقه ده نو دا لستل پکاري نو الله تعالی فرمایي چې والضحى زماري قسمي د ورځ باندې یا د ساخ پرې وخت باندې والليل اذا سجى او په شپه باندې الله پاک وی چې کله د تیارې سره راشي او تک تور شي یا اذا سجى بعض علماء دا معنی هم کړی چې کله شپه لاړ شي یا دا چې کله شپه یعنی هغه ټیکاو ونیسي دا اوازونه موازونه او دا شور شغرب پکې ختم شي بالکل خاموش شي نو الله یې په دې باندې قسم خورم چې تا د پروردگار رخصت نه درکړي ښا او نه تا سره د خدای پاک نه بوغت دی بلکې الله تعالی فرمایي چې وللآخرة خير لك من الاولى تا د پر آخرت چې دی اے نبی عليه السلام هغه د دنیا نه غوړه دی خير لك من الاولى نو یا خدای مطلب دی چې تا د پر آخرت هغه غوړه دی د دنیا نه
او یادا چې ولل اخرته هر رستنه حالت اے نبی علیہ السلام خیر لك من الاولى هغه تا د پاره غوړه دی د وړاندې حالت نه یعنی وخت په وخت چې کومه ته ترقی کوي لکه مثلا نن ستا کوم حالت دی نو سبا له پته تا د پاره یعنی غوړواله دی بل ورځ دا غې نه سیوا بل ورځ دا غې نه سیوا نو الله تعالی نبی رسول الله تسلی ورکړي چې خپکیږه ما ستا د پاره رستنه حالت او بل زمانہ ستا د پاره چې کوم دی هغه غوړه دی د وسنی حالت نه یعنی وخت او پته چې کوم دی ترقی کوي او پتا باندې الله پاک انوارات او برکات نازلېږي او نبی علیہ السلام اندغه رنګ ترقی کوله کنه په دنیا کې کوم دی اول لګي ثاني مرګریو او بیا ورو سیوا کېدل وخت وخت ترقی اسلام کوله مسلمانانو کوله تر دې به مدینه منوره کې اسلامي حکومت قائم شو او دا رنګي وخت وخت ترقی کوله او تر دې چې په آخرت کې هم هغه ترقی ښکار شي چې نبی رسول الله مرتبه او بیا خلک الته کې ویني چې کله ټول خلک د آدم علیه السلام نه واره تر د ټول خلک به د نبی رسول الله د جنډې د لاندې وي نو عادت کې د نبی رسول الله ترقی خلکو ته نور معلوم شي چې دا د نبی رسول الله څومره شان او الله تعالی فرمایي تعالی به پروردگار دومره یعنی برکتونه انوارات او ثوابونه درکړي چې ته به راضي شي فترضا ته به راضي شي ته به خفه کېږي نه نو چې دا نازل شو نو نبی علیه السلام او فرمایل وی چې خدای پاک ماته لکه دا وعده وکړه چې زه به تا راضي کوم نو اذن لا ارضا قط وواحد من امتي في النار نبی علیہ السلام فرمایي چې زه به الله مکمل یعنی رضا کېږم چې زما ټول امتیان د دوزخ نه راوځي یعنی نبی علیہ السلام بیا شفاعت پکې سفارش وکړي ځکه نبی علیہ السلام دې زه به الله پوره راضي کېږم چې بس ټول امت چې کوم جنت ته بوزم چې چا دا کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله لکه خدای پاک ما سره د رضا کولو وعده کړې ده نو زه به الله راضي کېږم چې ټول امت مې چې کوم جنت ته ولاړ شي نو موږ هم چې کوم دی لکه کم از کم غیرت خو پکار دی که نه چې نبي رسول الله دومره یعنی شفقت کوي په موږ باندې چې زه به الله راضي کېږم چې خپل امت ځان سره جنت ته بوزم نو موږ هم غیرت پکار دی الله دې موږ ته نصیب کړي چې موږ په هغې باندې پوره وچلېږو او بیا الله تعالی یو څو نعمتونه ذکر کوي بسم الله الرحمن الرحیم والضحى الله وی ما دې قسمي په ورځ باندې یا د صاف په دې وخت واللیل اذا سجا زما دې قسمي په شپه اذا سجا په هغه وخت اذا شپه راشي د تیارې سره یا اذا سجا چې کله دې دا تیاره مکمل شي یا اذا سجا چې کله دا شپه لاړه شي یا اذا سجا چې کله دا شپه په دې کې دا خلک ټیکا ونیسي او دا اوازونه پکې غلي شي چې کله دا شپه خاموش شي یعنی اوازونه پکې بند شي الله یې په دغه شپه باندې مې قسمي ما ودعك ربك وما قلى رخصت مې درکړې تعالی را اے نبی اسلام پروردگار تا ته رخصت کړې نه وما قلى او نه تاسو سره بغض کړې دې تاسو سره ما بغض وینښتا څوره دې وحي باندې و په دې کې الله حکمتونه دي وللآخرة خير لك من الأولى او خامخ آخرت خیر لك من الاولى غوړه دې تا د پاره من الاولى د دنیا نه د آخرت ته ډېر غوړه دي یا وللآخرة خامخ هر رستنه حالت ان رست چې کوم پتا باندې په دنیا کې کوم حالت راځي یا په آخرت کې کوم راځي خو رستنه حالت استاد پاره غوړه دې من الاولى د وړاندې حالت نه یعنی وخت په وخت چې کوم ترقی کوي استاد دین به ترقی کوي تبه خوشاله کې ثوابونه دې سیوا کیږي اګه چې اول لس مسلمانان بیا شل شو بیا دیر شو نو نبی رسول الله خوشاله ده کنه دین ترقی کوله او د دین هغه باغ قائم شو او اسلامی حکومت بیا قائم شو او دارو آخرت کې به وخت وخت ترقی کوي نو الله فرمایي تعالی پر هر روزونه حالت هغه کوره دې دوړم باندې حالتنا ولا سوف يعطيك ربك فترضى او یقینا زرد چې درب کی تا تا پروردگار تا هغه ثوابونه هغه برکات انوارات تعالی به الله پاک درکې
فترضى پس ته به بیا راضي شي الله تا به زه راضي کوم ښه او نبی علیہ السلام زه به کله راضي کېږم چې خپل امت ځان سره بوځم جنت ته نو الله تعالی به هغه نعمتونه ذکر کړي چې ته ما رخصت کړی نه ښه ولې تا باندې ما احسانات نه دي کړي ته یتیم وي لکه چې نبی علیہ السلام پیدا کېدو نو والد محترم حضرت عبدالله ته هغه وفات شو نبی علیہ السلام یتیم پیدا شو او بیا چې کوم دی مور وا حضرت آمنه رضی الله عنها بیا هغه چې کوم شپږو کال په عمر کې نبی علیہ السلام او هغه وفات شولا بیا یې نیکه چې کوم دی تربیت کو حضرت عبدالمطلب صاحب بیا هغه وفات شو بیا د ابو طالب صاحب بخت کوم دی پیدار شو بیا ډېر مودې پورې هغه تربیت وکړو او بیا چې کوم دی هغه وفات شو دا هغې نه پس الله پاک دغه چې کوم دی خوش قسمتي الله پاک د مدینې خلکو ته نصیب کړه چې نبی علیہ السلام له ځای ورکړو د هغې امداد یې وکړو د دې وجه نه هغوی ته انصار ویلی کېږي نصرت کوونکي امداد کوونکي نو الله تعالی فرمایي چې ته یتیم الله پاک بیا مونځې تا له ځای درکړو دغه رنګې ووجدک ضالا فهدا الله پاک ته نه خبره بیا مونځې یعنې د شریعت د تفصیلاتو نه پوره تفصیلات خو نبی علیہ السلام ته معلوم نه و که نه چې دا پیغمبر شوی نه و نو ته نه خبره وي پوره تفصیلات تا ته معلوم نه و الله تا ته هدایت وکړو یعنې تا ته پیغمبر کړې تا له کتاب درکړو نو دا نعمت ته باندې الله پاک وکړو د دې وجه نه نبی علیہ السلام چې کله ځوان شو نو چې چاپېره یې کتل نو بس کفر او شرک او د کفر تیارې وي او د نبی علیہ السلام په اړه مبارکې خو د الله د توحید هغه رڼا وه نبی علیہ السلام به ډېر تنګ شو ځکه چې شریعت د الله پاک لا ورکړی نه و پیغمبر کړی لا نه و وحي ته نه وه شوي د دې وجه نبي علیه السلام به کله یو غار ته لاړ او کله به بل غار ته غار حرا ته پکې به لاړ هلته به د الله عبادت کو او تر دې چې هم په غار حرا کې الله پاک به فرشته نازله کړه او نبي علیه السلام یعنې پیغمبر شو نو الله تعالی فرمایي ته ناخبره وي تا ته تفصیلات پوره معلوم نه او تا ته الله پاک هدایت وکړو دا احسان دې باندې وکړو او دا رنګ ته فقیر وي مال د سره نه و غریب وي الله پاک چې کوم مالدار کړی د خدیجې رضی الله عنها چې د نبی سلام صفت یې واورېدو چې داسې ځوان دی چې ډېر برکتي دی نو هغې ور خپل مال ورکړو چې شام ته لاړ شه د ما دپاره تجارت وکړه تا له پکې ګټه درکړمه نبي علیه السلام لاړو په هغې کې ګټه وشوله بیا هغې هغه برکات په خپله ولیدل او بیا یې په خپله نبي علیه السلام ته د نکاح پیشکش وکړو چې ما سره نکاح وکړه نبي علیه السلام لا د 25 کالو خدیجه رضی الله عنها هغه کونډه وه د 40 کالو وه هغې بیا ټول خپل مال نبي علیه السلام ته پیش کړو او نبي علیه السلام خپل ټول مال د دین دپاره قربان کړو نو الله پاک ما مالدار کړي او ظاهري لحاظ سره او دارنګه باطنی لحاظ سره تعالی مې چې کوم دې مالدار کړو اصل کې مالداري خود سره ده کنه نو الله تعالی فرمایي چې تا باندې ما احسانات کړی دي چې په تا باندې احسانات کومه مخکې مې باندې کړی دي بیا باندې کوم کنه تعالی ما رخصت نه درکړي دا خلک غلطه خبره کوي او الله تعالی فرمایي چې ته یتیم وي په تا په خپل دغه وخت تیر شوی دی د دې وجه نه یتیمانانو خیال ساته او په هغوی باندې زیاتې به نه کوي نو دا مونږ ته اورئ چې تاسو په یتیمانانو باندې ګوره زیاتې مه کوئ او دې وجه نبي علیه السلام فرمایي چې زه او د یتیم چې کوم دی خیال ساتونکی به یعنې په جنت کې بس بالکل نږدې یو او نبي علیه السلام په خپلو ګوتو مبارک باندې اشاره وکړه وایي دا بونډه ګوته او دا د منځ دا ګوته وایي چې څنګه یو بل ته داسې نږدې دي او دا منځ دا ګوته لږ ترې مخکې ده او دا بونډه لږه چیته ده نو دا رنګې نبي علیه السلام فرمایي چې دا رنګې بس ما ته به ډېر نږدې وي چې څوک د یتیم خیال ساتي او الله تعالی فرمایي چې ته ناخبره وي د شریعت نه او مال د سره نه و نو د دې وجه نه که تا نه څوک سوال کوي تا نه د علم تپوس کوي مسله ده نه تپوسي یا تا نه څوک سوال کوي ضرورتمند دی مال ده نه غواړي نو هغه ته به قارېږي نه هغه رټې نه او الله د باندې احسانات وکړو او الله پیغمبر کړي شریعت یې ته وښو نو دا د الله دا نعمت بیانوه دا قرآن کریم دا د الله نعمت دی نو دا خلکو ته بیانوه نبی علیہ السلام خلکو ته بیان کو د هغې تلاوت
او دا غي مطلبونه خلکو ته وخو دا غي معانی دا غي تفسیر خلکو ته وخو نو الله تعالی فرمایي پتا باندې ما احسانات کړی دي ما رخصت کړی نه علم یجدک یتیما فآوا الله فرمایي آیا الله پاک تنوي مندره یتیمن یتیم ان خدای پاک ته یتیم مندره نه یتیم نه ولې نه وي فآوا نو پس الله پاک تعالی زای درکو چې تعالی الله پاک ټکانه درکړه اول د مور تربیت کې او نیکه دې کو تر دې کو انصارو د مدینه مرګري دې پیدا شو پارټي دې پیدا شو د صحابه الله دې زای درنک ووجدک ضالن فهدا او الله پاک ته مونږ وی ضالن خبره د شریعت تفصیلاتنا او نا خبره وی د ایمانیاتنا فهدا نو په الله پاک ته هدایت کړو الله پاک ته پیغمبر کړی ته د پوره تفصیلات معلوم شو ووجدك عائلا فاغنى او الله پاک ته مونږ وی عائلا فقير چې ته محتاج وي غریب وي فاغنا فت الله پاک بے پروا کړی او مالدار کړی غنی کړی په مال د خدیجه رضی الله عنها دا غي مال ته میلاو شو اول تجارت کو لکه مخکې خبره بیان شوله بیا هغه خپل ټول مالم پیش کړ نو دا رنګ الله پاک غنی کو مال یې ورکو او بیا دا رنګ الله پاک غنی کو زړه یې چې کم دی ولا غنی کو زړه لکه اثر غنا ګورې د زړه ده چې چا اړه چې کم دی غنی نه کنه نو ټول عمر له وږي کډې مال دولت سره یې کنه او به دې وږي کیږي نو مالداری دا په حقیقت کې ډیرواله د مان نه دی اصل کې مالداری د زړه چې کم دی موړواله دی فاما اليتيم فلا تقهر پس هر چې یتیم دی الله وی فلا تقهر نو پس هغه باندې زور مکوا هغه مغلوبه کوا نو دا الله پاک موږ ته اوري اضافي یتیمانو حقوق ګره مخوري واما السائل فلا تنهر او هر چې سوال کوونکی دی چې څوک نه د علم سوال کوي تاسو نه د مسلې کوي یا مال د نغواړي ضرورتمند دی سخت ضرورتمند دی ته په وایي چې دا سړی ضرورتمند دی الله پاک وی راټای ما آیا خو هغه خلک دي چې ځان له پیسې جوړې کړي او په دې کورونو باندې ګرځي او ان ظاهر کې خټیک معلومیږي څنګه او تنما نه وي نو بیا دا خلکو یعنی معلومات پکاري او دا خلکو بیا دغه ورکول نه پکار ځکه دا بیا خون واخلي ټوله معاشره دغه شي ځکه اسلام موږ ته دې تعلیم نه راکړي چې خلک یې سوالونه کوي اسلام موږ چې بس همت وکړه ځانم خرج کا په بلم خرج کا چې سړی پوهېږي چې راته عذر دی او محتاج دی ورته ولکي خو باندې سوالګری داسې چې هغه بیا څنګهول کوي پریدي دی نه ته دا یاره معاف کا بیا دې پریدي نه بیا بل طرف ته شي بیا بل طرف ته نشي نو بیا هغه ته تھوڑے لږ کاری دي شي ها دا کتابونه لیکلي دي خو چې ضرورتمند دی واما السائل فلا تنهر هر چې سوال کوونکی دی د علم تپوس نه کوي د مال سوال نه کوي ضرورتمند دی الله پاک وی فلا تنهر پس هغه مراټا واما بنعمت ربك فحدث او هر چې انعامات د پروردگار ستاري ستاسو پروردگار چې کوم انعامات په پتا باندې الله پاک د باندې کوم احسانات کړی دي تا د قران زکو تعالی علم درکو تعالی مال درکو نو الله فرمای فحدث نو پس هغه بیانوا د الله نعمتونه بیانوا یعنی قران در الله درکو نو قران خلکو ته بیانوا کنه خلکو ته تلاوت دکا معناګانې خلکو ته وخیا داغه په مطلب خلک پوهیا کا نو دا ټول انعامات پکې داخل دي ښا چې چا باندې الله پاک نعمت کړی دی هر قسم نعمت کله مال کړی دی او بل سړی به خمالدار وي الله په نعمتونو کړی او چې تاسو ته وکي څنګه چلې یاره بس هغه الله غ نعمت پټي یاره ویډیو ګران هغه دا خرچي دی او پلان کې دی نو الله دې ما غ نعمت دې باندې الله دې باندې کوم نعمت کړی دی کنه نو هغه پټاو ما الله به خوشحاليږي یو انسان خو په خپل مال ور کړی دی او دې بیا په پمنو کپړو کې ګرځي نو کم از کم د الله غ نعمت استعمال کنه او د الله نعمت پتا ښکار شي
دارنګه په کتابونو دام لیکي چې سره احسان وکړو نو چې تاسو سره چا احسان وکړو نو کوشش کوه چې ته وسره سوله هدیه ورکړي څه تحفه ورکړي ته سره احسان وکړي که دغه نشي کولی نو د خلکو په مخ کې باندې هغه صفت وکړه یا فلان کې ډېر نیک انسان دی دغه شکریه ادا کا دا ښه خبره ده چې ریا میا پکې نه راځي خو اصل د یو انسان چې کوم دی هغه احسان ادا کول او د هغې شکریه ادا کول نو دارنګه الله پاک په چا باندې علم احسان کړی دی یا بل یو احسان نو الله دا بیانوه ناشکري مه کوه واما بنعمت ربك فحدث هر احسان او نعمتونه پروردگار ستا دي نو هغه بیانوه صدق الله العظیم